دا خو جی مونږه په دغه پرون بل زه تاڼه کې موجود وم چې د ماشوم پلار رالو دا ماشوم مو سره ځان سره راوست ویل چېرې دلته یو هلک دی او نوم یې دی او هغه زما د ماشوم د سکول کې د تفریق نه واپس راته کور ته چیر هوټل نو دغلته کې یو ګاڼۍ ده دا خوا کې ورسره یو ویران کنډر دی نو ده په لاره کې ماشوم نیولی دی هغه کنډر ته یې بوتلی دی بې بدپیلي ورسره کړې وه هغه ماشوم هم که تاسو به ووینئ هغه ډېر زیات ماشوم دی تقریبا 5.5-6 سال عمر دی او هغه بیا تللی دی پلار ته ویلي دي چې یاره دلته کې یو هلک دی او هغه ما سره داسې کار وکړو 10 روپۍ راله راکړي هغه 10 روپو نوټ هم هغه ماشوم سره سلامونه نیکی هیلې احترامات مې قبول کړې عزتمندو ځکه په موږ باندې رنګ پرنګ غضبونه راځي کله د زلزلو په شکل کې کله د طوفانونو په شکل کې اوس دومره ګراني حد درجې ته رسېدلې ده چې هر سړی خودکشي او کور پرېښودو ته مجبوره شوی دی د هغې مین وجه دا ده چې هر سړی ناسم ځناور او وحشي جوړ شوی دی تاسو اوس دې ظالم انسان ته وګورئ د 4 بچو پلار دی خپله ښایسته ښځه یې ده او د 5 کالو ماشوم سره غلط کار کړی دی څومره د شرم او د بېحیایۍ خبره ده لعنت شه او ستا په دې پیل شه خدای بنده دا دومره غټ ظلم او ځناورتوب خو هېڅ څوک هم نه کوي چې دا تا وکړلو خپل ځان دې وشرمولو خپل خاندان خپل مور او پلارونه خویندې دي معاشره کې سترګې ټیټې کړې خدای ظالمه ته به خدای لا څه جواب ورکې دا داسې کار خو ځناوران په ځنګل کې هم نه کوي چې دا تا وکړلو عزتمندو موږ ته پکار دي چې د خپلو بچو په خپله خیال وساتو د سبق ټیم ولې معلوم کړو چې په څه ټیم سبق له ځي او راځي د سکول ټیم ولې معلوم کړو چې څه ټیم باندې ځي او راځي موږ د خپلو زامنو بچو دقه رنګې خیال ونه ساتو نو خو درته پته لګي چې په دې معاشره کې وحشیان او ځناوران راوتي دي چې په یو څیز هم اثر نه کوي زموږ حکومت ته دا درخواست دی چې داسې وحشیان او ظالمان کسان دي مکمل معاشرې نه صفا کړی شي او اسلامي قانون طور طریقې سره د دوی له سزا ورکړی شي ځکه چې دوی د دغې اسلامي طور طریقې نه بغیر نه سمیږي ښه مکمل سخته سنګینه سزا ورکړي او زموږ د عوامو ته دا درخواست دی چې روزې د دې خلاف یو موټی شي د دې فحاشۍ او د دې ظلم بربریت خلاف اواز اوچت کړي او داسې کسان د معاشرې نه مکمل صفا کړي خو داسې کسان تاسو خلاف نه روزي یا ساتئ داسې کسان به نور هم روزي نور به هم روزي دوی به ډاډه کیږي او دقه رنګې غلط پیل به کوي نو مهرباني وکړئ روزې د دې ظالمانو خلاف احتجاج وکړئ چې معاشرې نه مکمل صفا کړی شي دوستانو دا وه زموږ د دې وخت نیو معلوماتي ویډیو د نورو نیو معلوماتي ویډیو دپاره زموږ دا چینل مهدره سره سبسکرایب کړئ چې تاسو ته بیا هر یوه نیو معلوماتي ویډیو په اسانتیا سره میلاویږي والسلام